الله الرحمن الرحيم يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يمحق الله الربا ورکوی اللہ تعالی مال د سودو يمحق الله الربا يمحق رکوی اللہ تعالی الربا برکت د سود مال ويربي الصدقات او زیاتوی د صدقات ولمال والله والله پاک لا يحب محبت نکي كل كفار هر کافر سره چې حلال وي سود اثیم هر ګناګار ته چې ګناه کړي کوي ان الذين بشکا خلق امنو چې ایمان راوړي دي وعملوا الصالحات او عمل کوي نیک واقاموا الصلاه او پابند کوي د مانځ او اتو زکات او کوي زکات لهم اجرهم د دوی د پارا ثواب د دوی د عند ربهم پنځ د رب د دوی ولا خوف عليهم او نبوي رب دوی باندې ولا هم يحزنون او نبوي خفو غم جنوي دا سورۃ البقرہ درېمه پارا آیت نمبر 200 يمحق الله الربا ويربي الصدقات مخکی د سود نه منواله وشو چې سود مکوای دا ظلم دی د الله مخلوق سره وست اغي سزا ذکر کړي او انجام د سود د مال ذکر کړي او انجام د صدقې ذکر کړي د سود مال انجام اخری انجام نسده او د صدقات اخری انجام سره په دنیا کې سلورو وجوه سرا سود مال کی الله جل جلاله سلورو وجوه سره کمې کوي ظاهری کچات پدې کې ترقی اخکار او مال زیات اخکاری الله تعالی په نسبت دی درې قسمه په آخرت کې پدې کې کمې راځي او سلورو قسمونو سره په دنیا کې پدې مال باندې زوال راځي په دنیا کې چې پدې مال کې زوال راځي سود مال کې هغه اول دا د بخاری شریف حدیث د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمائے چې سب سے پہلا اللہ پاک پدې مال د دې مال نه برکت لري او دا کم سود خور چره دا مال د روزي نشي د سود نشي دا مال دنیا کې اول نمبر په دې طریقه باندې د دې سود خور نه الله پاک دا مال يمحق الله رکي ختمي ضایع کوي نو هغه هم سمال شو چې سړی په کار را نشي کړ او دویمه وجه چې د سود خور د عاقبت د دې اخري انجام چې کوم دی هغه فقر دی او زوال دی د دې سود خور د هغه اصل وجه دا ده چې کله یو سړی بل سره زیاته کوي ظلم کوي دی بوله دعا کوي چې خیره وکړي ولا همیشه بوله خیره کوي کنه د دې خیرو د وجنا د دې غریبانو د دې خیرو او ازار د وجنا الله پاک دغه مال اخري انجام سکی فقر او فقر کی زوال کی رسوائی کی شرمندگی کی او سلورمه وجه چې اکثر داسې خلکو پسې چې کچري چا ډاکوانو ته غلاګرو ته دا پته ولګي چې را دې فلان کې سړی مالدار شوی دی خو حرام مال جمع کړي اکثر ډاکوان
دغه شان د خلکو پسې ورپسې لګي کله یو ځای رانیول شو کولی کله بل ځای رانیول شو کولی نو یمحق الله الربا په مختلفو طریقو باندې د دې د مال په دنیاوي لحاظ باندې کمیږي ختمیږي د سود نشي د سود نشي د مال د پکار نه را نشي اکثر وګوره خدای پاک ور باندې هر شی بند کړي کله یو شی هي شی کله بل شی هي کله یو مرض الله ورته لګولي کله بل مرض او اکثر د سی وشي وسیږي اکثر د سی وشي قسم طریقو باندې الله پاک دغه مال زیاتولو ته نه پرېږدي دنیا کې او په آخرت په اعتبار باندې هغه خو ښکاره خبره ده حدیث کې راځي جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وی دو فرشتے سحر کې اعلان کې سلورم وجدار سلورم رانا پاتې شي رسول الله صلی الله علیه وسلم وی اذا ابن آدم کله چې بنی آدم سحر کې او سحر را پاسي وی دو فرشتي دعاګانې کوي یو د خیر دعا کوي یو د شر دعا کوي وی هغه یو فرشته وی یا الله تعالی د په مال کې خیر او برکت واچي چې دا سړی حلال ما طریقې باندې مال ګټي او دویمه فرشته چې کوم دا هغه دې د پاره وي الله تعالی اللهم ممسكا تلفا الله تعالی دې د مال ضایع کې الله مصیبتونو کې اخته کې چې د مال ضایع شي دې د الله مخلوق سره ظلم کوي زیاتې کوي اول حدیث کې راځي جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وکړه چې یو بنی آدم حلال مال نه صدقه ورکړي حلال مال نه صدقه ورکړي خیرات ورکړي ٹھیک ده وای الله جل جلاله ودد داسې تربیت کې لکه څنګه چې کور کې ما وتا حدیث کې راځي چې سړی د اس د بچي د کوچي سړی تربیت کې هغه غټيږي روز هغه له خوراکونه ورکړي بهترین شایان ورکړي هغه سورپیږي غټيږي نو سبا دغه سړی ور باندې ډېر ضرورتونه به حل کول شي ډېر ځایون مشکلات د دې سړي ختمېږي د دې است وجینه په ورځ د قیامت حدیث کې راځي وکل جبل ود الله پاک دا صدقه دون لوی کې د غر پشان دي ويربي الصدقات دا صدقات الله تعالی سره زیاتې تاسو به دا خبره چرته اوریدلې وی یا بلې دا به ډېر اوریدلې چې اکثر خلک وی الکه وي په دغه باندې د حالات ذکر شي د شی په حرامه ګټلې اکثر خلک داسې وي خدا متا سو چرته اوریدلې نه چې دا چا ویلې دي چې الکه دا فلان کې زکه خدای نه خرابې ودي سره سخی دي سره دا خبره بډې موریدلې خو د سخی په باره کې وبر سره نه اوریدلې بهر حال الله يمحق الله الربا رکوي الله تعالی ختمي الله تعالی الربا اغه برکت د سود مالنا برکت دی واخلي بس ويربي الصدقات او تربیت کوي د صدقاتو د مالونو تربیت معنا سیوا کوي زیاتې کړي چې چیز تربیت کیږي هغه ترقی کیږي والله پاک لا يحب كل كفار محبت نه کوي هر کافر سره نو یو سود کولی دا ګناه کبیره ده سود کولی او ته سود حرام ګڼې یو سړی یو مسلمان یو ګناه حرام ګڼي خو کوي او عقیده دا هم وی چې دا کار د ګناه کار دی ټیک شو وسه کوته ہے کمزوري د وجنه ګناه کوي دیتا مرتکب د ګناه کبیره ویل کیږي دا د لوی سره مجرم دی لوی ګناهګار دی دویم سړی هغه دی چې هغه کم کار چې حرام دی په شریعت کې هغه حلال غني مزاح کوي مړه سود چاره واستي دی دا خو یو کاروبار دی مړه خلک دی مولیانو زناسي قبرخ کړي دی نو دی دا څه شي دی دا کفر دی دا څه دی کفر دی والله ولا پاک لا يحب كل كفار نخوخوي هر یو کافر معنا چې څوک سود د حلال وي هغه کافر دی او ابن کثیر او تفسیر بغوی حتت کې بل معنا کوي وای دا سود کار د کافرانو دی دا سود عمل نه چاره د کافرانو دی ځکه کفار ذکر او بل مفسر وای کفار وای لکېږي ستر چې د الله په تقدیر باندې راضي نه وي چې الله دې څور کوي دی باغی راضي نه په حرامه طریقه مال ګټلو کوشش والله والله پاک لا يحب محبت نه کې کل کفار هر یو کفار کافر سره اثیم گناهگار سره
کافر دے سود ته حلال وي مذاق جوړي اثیمن ګناهګار دے سود حرام غني خو بیا هم کوي یا ان الذين امنوا بیشک هغه کسان مخکې تخفیف ذکر شو تخفیف دنیوي ذکر شو وس دلته کې بشارت ذکر کړي هغه خلکو ته چې کوم د سود مال نه ځان لري ساتي سود د مال نه ځان لري ساتي او دا غي سلور صفات ذکر کړي سلور صفات اولنۍ صفت دا ذکر کړي ایمان نو معنا دا ده کوم خلکو کې چې ایمان ذره برابر موجود وي الله دې چرته سود نشي کولای پوښ وکړه ان الذين امنوا بشک هغه کسان چې ایمان راوړل ایمان ویل کېږي تصدیق دا چې ستا زړه او ستا جبه د اقرار تصدیق وکړي دا شی سره حرام دی دا سره حرام ایمان موجود وي نو سړی د ګناه نه بچ کیږي ښه پکار دا د شیخ الحدیث دلته ذکر کړی دی وای کله چې سړی ګناهونو طرف ته مایل کیږي ګناهونه ته کیږي و دې نه پکار دا چې په خپل ایمان دی غور فکر شروع کړي شر زما په ایمان کې کم داسي نقصانات راغلي دي چې هغه نقصانات لرکم ختم کم چې زما ایمان تازه شي ګناهونو ما بچ ځکه ایمان کې زیادت او کمه راځي کنه وعملوا الصالحات او دویم صفت ذکر کړي نیک عمل او دا مفسرینو ذکر کړی دي چې کله بنده یو نیک عمل وکي د ګناه نه اټومیټک الله پاک د زړه بل طرف ته نیکی طرف ته اړي خو شرط نیکی وسره ده چې کله مؤمن بنده نیک کار وکي په صحیح نیت باندې د ګناه نه الله پاک د خپل د زړه اړي بل طرف ته اړي ځکه الله پاک وي نولیه ما تولا زما انسان چې کوم طرف ته ګرځي کوشش کوي موږ هغه طرف ته انسان ګرځو نو د دې د وجې نه مسلمانانو له پکار دي حدیث کې مرضی جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې نیکی دا انتهایی او منځ په باره کې هم تاسو اوریدلی ان الصلاه تنها عن الفحشاء موږ د فحشا نه منع کوي ان الذين بشک هغه کسان امنو چې ایمان راوړل دي وعملوا الصالحات ایمان راوړل دي الله په تقدیر باندې راضي دي چې زما رب مال سره کړی دي بس دا زما د لپاره کافی دي زبا د الله د دې تقدیر مخالفت نکوم مخلوق باندې بظلم نکوم سود باندې وعملوا الصالحات او ایمان کوي عمل کوي نیک عمل خو پیژنئ نیک عمل څه شي جی پیغمبر علیه السلام هر هغه کار چې هغه د پیغمبر په طریقه وي هغه سره هغه نیک عمل دی هغه لوی کار یو لوی رفاعي اصلاحي کار خو چې د پیغمبر د طریقې نه خلاف دی نو هغه سره دی هغه نیک نه دی واقاموا الصلاه پابندي کوي د مانځه پابندي کوي او مانځه ډېر فضایل دي خو د ټولو نه بهترین فضیلت دا دی چې دا سړی به خدای د غربت نه خلاصوي دا ټول کارونه چې کېږي د مال حرص د وجې نه کېږي الله پاک دغه انسان زړه غني کوي څه کوي زړه غني کوي وآتوا الزکات او زکات ورکوي لهم اجرهم عند ربهم د دوی لپاره ثواب دی د عملونو د دوی عند ربهم پنځ رب د دوی ولا خوف علیهم او نبوی رب دوی باندې ولا هم يحزنون او نبوی خفوي امره کار نه کې رشتہ پوری دي يمحق الله الربا کموي الله تعالی مال د سود ويربي الصدقات او سوا کوي زیاتې هغه مال د خیر صدقات والله الله پاک لا يحب محبت نه کوي نه خوخوي کل کفار هر یو کافر چې سود ته حلال وي اسیمین چې ګناهګار دی کاروبار د سود کوي ان الذين امنوا بشک هغه کسان امنو چې ایمان راوړل دي وعملوا الصالحات او عمل کوي نیک واقاموا الصلاه پابندي کوي نماز واتوا الزکات ورکوي زکات لهم اجرهم وبددوی د پاس ثواب د دې عند ربهم د دې رب نسبان دي ولا خوف عليهم نبوي رب دوی باندې ولا هم يحزنون او نبوي غمجن ربنا تقبل